بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د پرپوزیشنونو په مورد کې دی. پرپوزیشنونو درس په 19م پاور پوینټ کې هم ورکړل شوی و چې څه برخه پاتې وه، هغه به په 13م سلایډونو کې یا لیکچر کې تاسې وګورئ چې دلته د پرپوزیشنونو مقایسه ده او د هغې د استعمال سم ځایونه دي، معناګانې دي چې یو د هغې نه after ده او بل behind ده. after and behind. after is used to show time. the after preposition د دې لپاره کارول کیږي چې وخت وښیي. and behind is used او د behind preposition د دې لپاره کارول کیږي to show place چې مکان یا ځای وښیي. مثالونه: she came after 3 days. هغه راغله after 3 days. 3 ورځو نه بعد راغله. دا 3 days دا زموږ او ستاسو ټایم دی او after preposition په ولګېدو. she was waiting behind the door. هغې انتظار ویستو، دا past continuous tense دی، هغې انتظار ویستلو behind the door د دروازې شاته. دا behind preposition دی او دا کارول کېږي مخکې د اسم یا ضمیر نه. دلته دا اسم دی، دلته دا اسم دی او د دې اسمونو یا ضمایرو رابطه د جملې د نورو د برخو د قایمولو دپاره یا جوړولو دپاره دې ته ضرورت دی. بل لرو ان. دا د ان په هکله نور مثالونه هم ګڼ شته او د استعمال ځایونه هم میاشتو دپاره کارول کېږي. ان جنوري. ملکونو دپاره کارول کېږي. ان افغانستان. ان اګست. نو د ان او د ودن، د ان او ودن څه توپیر دی، څنګه پرتله کوو په جملو کې، دا به اوس ووایو. ان shows the reference. ان هغه ریفرنس او حواله ښیي to a limit of time چې یو وخت تعین د وخت ښیي، period of time ښیي چې په راتلونکي کې یا په موجوده زمانه کې هغه مشخص وخت دي، د هغې هغه آخر ښیي. لکه څنګه وایو which denotes the end of the future time چې د راتلونکي وخت هغه اخیر حد ښیي. دا د ان شو. ان د دې لپاره کاروو چې د وخت محدوده وښیي، هغې ته راجع کېږي چې د په راتلونکي کې به د یو مشخص وخت نه وروسته یو کار کېږي. but within چې دی shows ښیي before the end of the future period. راتلونکي وخت یو مشخص وخت په جریان کې به یو کار کېږي، نو دې دپاره within وایو. مثالونه وګورئ. ان کې مو ویل چې په راتلونکي وخت کې د یو وخت د یو نقطې زمان محدودې نه بعد دپاره ان کارول کېږي، او کوم چې within دی هغه په راتلونکي وخت دی، وخت کې یوه محدودې زمان هغې په منځ او جریان دپاره د جریان کې د یو کار د کول ستا هدف وي، نو ته به within وایي. لکه وایي I will see my friend in a week. زه به خپل ملګری وګورم. I will see my friend in a week. په یوه هفته کې، یعنی after a week، یعنی at the end of the week. د هفتې په دې راتلونکي هفته کې به نه ګورم، دا چې ختمه شوه نو بیا به یې ګورم after the week. نو ان دلته شو in a week، دلته په دې اسم باندې ولګېدو. او که ووایې چې I will see my friend within a week، زه به خپل ملګری وګورم within a week، د هفتې دننه په جریان کې دا ډیوریشن چې ستا هدف وي، نو دا within به وایي. at and n. بل دا د at preposition کاروو او n کې خو مخکې وغږېدو، نور استعمالونه یې هم دلته شته. at څنګه کاروو؟ preposition دی او همدارنګه n. at is used. at کارول کېږي preposition د at before the names of towns. دا د towns یا د کوچنیو ښارونو د نومونو نه مخکې کارول کېږي. villages د قریهجاتو د نومونو نه مخکې کارول کېږي. and before the words او د هغې کلماتو نه هم مخکې کارول کېږي showing point of time چې یو وخت ښیي. in the word in او د end کلمه چې ده یا د end preposition is used کارول کېږي before the names of countries. د ملکونو د هیوادونو د نومونو نه مخکې لګول کېږي. لکه وایي in افغانستان، in پاکستان، in ایران، in سعودي عربیه. همدارنګه د ان کلمه big towns سره هم لګېږي. in اسلام آباد، in کابل، in جلال آباد city. and before the words showing period of time
او دغه کلماتو سره لګول کېږي چې هغه څه ښیي وخت ښیي. مثالونه وګورئ، مثلا at 4 PM نو at په هکله ویلو چې دا وخت ښیي، یو د استعمال د ځایونو نه یو وخت دی. او همدارنګه سټریټ او سړکونه چې نمبرداره یې هغې ته هم کارول کېږي. او همدارنګه هغه مکان دپاره هم کاروو اټ چې کوم کې خونې او اطاقونه ډېري نو وخت ښیي. مخکې مو ویل چې هغه پیریډ اف ټایم دپاره نو at 4 PM 4 د ورځې ماسپښین نه بعد 4 بجې. I will see you at 4 PM زه به تا وګورم 4 مازدیګر 4 بجې. دا PM او AM مخکې ختم شوی دی. نو AM معنا دا وه چې بیفور نون د شپې د 12 نه تر غرمې د 12 پورې د لپاره AM کارول کېږي، او PM د غرمې د 12 نه بعد تر د شپې 12 پورې PM دغه وخت لپاره چې ته هر وخت ذکر کې PM به سره لیکي. لکه وایي مثلا چې د ټیچر came from Kabul at 1 PM today. استاد زمونږ د کابل نه نن راغلو 1 بجه PM یعنې غرمې نه بعد. او کو 11 را رسېدلی په 11 را رسېدلی. د ټیچر arrived to Jalabad city at 11 AM 11 نو دا د ورځ شوه. at school at وویل چې دا د وخت لپاره پیریډ ټایم لپاره، همدارنګه مکان لپاره سکول مکان دی. at the university پوهنتون کې. at home لکه وایي مثلا چې he studies at the university هغه په پوهنتون کې درس لولي. he is at home my father is at home زما پلار په کور کې دی. نو دا at هم ولګوو. ان لګوو مخکې مو ویل چې د کنټریز لپاره لګول کېږي in Kabul، ښارونو لپاره in Kabul کابل ښار دی in Kabul. he lives in Kabul هغه کابل کې اوسېږي. we are in Afghanistan موږ په افغانستان کې. همدارنګه پیریډ اف ټایم in 2 hours 2 ساعتو کې. یعنې کار 2 ساعتو کې کېدو والی نو in 2 hours. لکه وایي مثلا چې ما دا کار ختم کړو، کورنی کار مې خپل په 2 ساعتو کې ختم کړو. I finished my homework in 2 hours یا I will finish my homework in 2 hours 2 ساعتو کې به ختم کړم. in نیویارک غټو ښارونو ته ویلو چې مکان لپاره ان کارول کېږي in نیویارک. بل دا د ان استعمال بیا څه نورې معناګانې چې د دې نه اخیستل کېږي معناګانې ورکوي in او into. نو ان څه دپاره کوو په نور ځایونه یې in is used to show rest. ان هغه حالت دپاره کول کېږي چې یو شی رست حالت کې آرام کې سکون کې قرار نیولی، رست قرار نیولی آرامي. into هغه شي کې کارول کېږي چې یو شخص یا شی خوځښت کې موشن کې. into is used to show motion دا موشن ښیي، حرکت ښیي، خوځښت ښیي. لکه وایي مثلا چې مونږ په کلاس کې we are in the class now. او که شاګردانو ته وایي چې سم ته راشئ استاد راغلی دی. hey students come into the class شاګردانو ته وایي چې سم ته راځئ نو حرکت به کوي او راځي به. وایي مثلا چې نور مثالونه the water is in the glass اوبه په ګیلاس کې دي، یعنې چپه شوي ګیلاس کې پرتې دي او دا اوبه مضروب دی او ګیلاس ورته ظرف دی. the students are in the class شاګردان په صنف کې دي، کلاس مظروف دی او students ظرف دی نو in وکارول شو. please pour a glass of water مهرباني وکړه واړوه اوبه یو ګیلاس اوبه into pressure cooker هغه د بخار ته یو ګیلاس اوبه واړوه. دا اوبه به یې سره ونیسي او ګیلاس کې به یې چپه کوي. نو دغه کوم خوځښت دي اوبه خوځېږي خوځښت کوي د ګیلاس نه به راځي پریشر کوکر ته. نو دا into کې مو وایي چې دا خوځښت ښیي موشن ښیي. یا وایي hey students hey شاګردانو دا hey انټرجکشن دی شاګردانو باندې آواز کې. you want to attract their attention ته غواړي چې د هغوی توجه راجلب کړې. څه ورته وایي hey students hey شاګردانو آواز ورته کوي دا ندایي علامه دا ولګوله. hurry up عجله وکئ او څه وکئ come into the class سم ته راشئ. دا into the class دا اوس خوځښت شاګردان به حرکت کوي او سم ته به داخلېږي. the teacher has come استاد راغلی دی. نو دا د in او د into د پریپوزیشنونو سم استعمال خبره وه. بل د ګرامر د له مخې د کلام د اجزاو مهمه برخه چې د کانجنکشن دی. کانجنکشن یا د ارتباط کلمات. د ارتباط کلمات څه ته وایي دا به اوس په دې کې سره د مثالونو ولولو. Conjunction is a word. Conjunction یوه کلمه ده. کله به یوه کلمه or group of words یا به کله 2 کلمې 3 کلمې
used کارول کیږي to combine چې ترکیب شي په دې باندې وتړل شي یوځای شي two sentences دوه جملې دوه مستقلې جملې two clauses دوه داسې جملې چې یو بل ته احتیاج نه لري هر یو خپله معنا پوره افاده کوي two phrases دوه ناقص عبارتونه یا دوه داسې جملې چې سبجیکټ نه لري داسې ناقصې جملې پرې تړو or two words یا دوه کلمات ور باندې تړو دا د conjunction معنا ده Conjunction is a word which is used to combine sentences, clauses, phrases and words. That definition show. مثالون ته وګورئ The boys play football. شاګردان د فوټبال لوبه کوي and the girls play volleyball. او جنکیانې د والیبال لوبه کوي. نو دا هر یو خپله کې independent clause دی مستقل عبارت دی clause دی او دا هم clause دی ځکه چې subject لري verb لري او complement لري دلته سبجیکټ لري دا سبجیکټ دی دا ورب دی مین ورب دی دا کمپلیمنٹ دی آبجیکټ نو په دې اند باندې مونږه دا دوه جملې ایکوال رینکس جملې دي درجې له مخې مساوي دي په اند هم وتړلې او کله چې معنا مثبت وي د دواړو نو اند وایو که یوه جمله مثبت وي بله منفي نو بیا بټ وایو ولی کین پلی کرکټ دلته اوس وګورئ ولی کین پلی کرکټ ولی کولی شي چې د کرکټ لوبه وکړي بټ زیا کین ناټ پلی کرکټ but Zia cannot play it او په زیا یې نشي کولی دا منفي شوه دوه مثبت شوه نو دا کومه چې منفي والا یې دې سره به بټ وایي دلته به اند نه وایي که اند ولګو نو بیا غلطي ده in the above sentences په دې بره جملو کې and but دا د and conjunction او د but or conjunction دا conjunction دي ارتباط کلمات دي ولې because they have combined two sentences ځکه چې دوه جملې یې خپلو کې تړلي دي دې مثال کې هم تړلي دي په دې مثال کې هم تړلي دي نور مثالونه وګورئ they will get A plus هغوی به A plus واخلي A plus هغه درجه ده د شاګردانو په امتحانونو کې رواج دی چې د 2 نوي یا 3 نوي نه تر 100 پورې ده د 15 نوي نه بره ده یو A plus یو S plain یو A minus نو A minus د 3 نوي 2 نوي دغه دي او A ساده چې دی هغه 15 نوي او د 15 نوي نه بره تر 100 پورې A plus شاګردان به A plus ترلاسه کړي if they study hard خو هغې ډېره سخته مطالعه وکړي کوشش وکړي نو وابه اخلي دا جمله اوس زموږ شرط شو کنډیشن شو دا if کنډیشن ښیي شرط ښیي او they will get A plus دا ریزلټ شو نو دا if زموږ څه شو دا کنجنکشن شو او دوه جملې پرې وتړل شوې او دواړه انډیپینډنټ کلاس دي ځکه چې سبجیکټ ورک هر یو خپل لري he will take the lunch هغه به د غرمې ډوډۍ وخوري when he goes home کله چې کور ته ځي نو غرمې ډوډۍ به وخوري نو دا when دلته زموږ اساسو وخت ښیي پر کنجنکشن دی دا دوه جملې هم تړل ده دا he goes home او he will take the lunch په دې when باندې دا کلاس د دې کلاس سره وتړل شو here if and when دې جملو کې دا څه شی if دا او when or conjunctions دا د ارتباط کلمات دي conjunctions دي ځکه چې because they have combined two clauses ځکه چې دوه کلازونه یې تړلي دي دوه جملې یې خپلو کې یو ځای کړي دي نور مثالونه examples چې کوم موږ کاروو conjunctionونو په توګه at home and at school دا at home دا یوه اصطلاح ده او همدارنګه at school په کور کې په مکتب کې دا phrases دي په دې end باندې وتړل مخکې ویلو کنه چې phrases تړي لکه وایي مثلا چې he respects elders هغه د لویانو احترام کوي when he is at home and at school کله چې په کور کې او په سکول کې یا وایي مثلا چې on the road and in the ground په سړک کې لکه وایي مثلا he take care of himself هغه د خپل ځان په هکله محتاط دی پاملرنه کوي when he is on the road and in the ground کله چې په سړک باندې او همدارنګه په میدان باندې په میدان کې پلی ګراوند کې او همدارنګه په سړک باندې نو خپل احتیاط کوي دا د کنجنکشن موضوع چې ختمه شوله اوس د کنجنکشن هغه طبقه بندي او کلاسیفیکیشن باندې غږیږي چې دا په څو ډوله دي ټول خو یو شان نه دي که نه نو دا ډولونه دي کنجنکشنز ار په دې په تاریخ هم وویله چې دا هغه کلمات دي چې په دې باندې
دوه کلازه همدارنګه دوه فریزه همدارنګه words دا په تړل کیږي خو کوم دي conjunctions په څو ډوله دي conjunctions are generally divided into 4 types conjunctionونه په عمومي ډول څلور ډوله ته تقسیم شوي دي څلور نوع دي یو ته وایي coordinating conjunction اصلي conjunctionونه هغه دي لکه وایي مثلا چې but and or دا چې دا دواړه جملې مستقلي dependent clauses یې هغه تړي او بل دی subordinating conjunction هغه دی چې هغه یوه جمله تړي د بلې سره یوه جمله د تابع conjunction سره به تړي یعنی دا تابع جمله ده د تابع جملې سره به تابع conjunction لګوي لکه وایي مثلا چې it was raining باران ورېدلو so I took the umbrella نو چترۍ مې واخیستله دا so کله coordinating هم راځي نو هغه کوم چې تابع دي هغه هم وروسته وایو after before دا په خپل ځای کې به شرحه شي چې کله دا شرحه کوو paired conjunction بل جوړوي conjunctions دي چې دا ډبل راځي او conjunctives دی بل څلورم ډول چې دا transitions دي دا هغه کلمات دي چې یوه آیډیا د بلې سره تړي نو اوس راځو دغه اول ډول ته چې coordinating conjunctions څه ته وایي coordinating conjunctions معنا مخکې وویل د تابع اصلي conjunction چې یوه جمله بلې ته تابع نه وي coordinating conjunctions کوم دي are those conjunctions هغه conjunctions دي یا د ارتباط کلمات دي which are used چې کوم کارول کیږي to combine two independent clauses چې دوه مستقلې جملې مستقل عبارتونه خپلو کې وصل کیږي یعنی هر یو خپل سبجیکټ ورب او کامپلیمنټ لري او دا په دې باندې دوه جملې دي نو تړل ته ضرورت نو په اینډ او په بټ او په دې به وتړي some coordinating conjunctions are listed here ځینې coordinating conjunctions د اصلي conjunctionونه دلته ذکر شوي دي لکه but and not so far yet or نو دا خبره هم د یادولو وړ ده او باید دې په ذهن کې وساتو چې coordinating conjunctions are also called fanboys دې ته fanboys conjunctions هم وایي مثالونه د coordinating conjunctions دا دي ولی studied very hard ولی ډېره مطالعه کړې وه ډېر کوشش یې کړی و but he didn't pass the final examination خو په هغه نهایي امتحان کې کامیاب نه شو نو دلته دا جمله منفي ده دا مثبت ده نو دا منفي جمله کې بټ کاروو independent class د پاس جمله کې ولی studied very hard دا independent class ده مستقله جمله ده او دا بټ پکې coordinating conjunction ده او he didn't pass the final exam دا پکې independent class ده مستقله جمله ده نو دا زمونږ او ستاسو د نن ورځې درس بل درس پورې د خدای په امان